قرآن شریف کې رب العالمین پشپږو سورتونو کې د یو پیغمبر واقع ذکر کړی او دا ولې الله پشپږو سورتونو کې ذکر کړی دا زمونږ ستاسو د فایدې دپاره خدای ذکر کړی ده. مستقل یو سورت خدای پاک د هغې پیغمبر چې د کم پیغمبر واقعه د یو سورت نازل کړی دی، سورت یونس، او د قرآن شریف په 18 سورت آیتونو کې د ذکر شوی. کله خدای نوم غشته دی وان یونس لمن المرسلین، او کله خدای پاک په ذنون سره کب والا یا صاحب الحوت کب والا سره خدای ذکر کړی دی، یاد کړی دی. الله چې دا واقع ذکر کړی د رسول الله مبارک ته او حضور پاک بیا صحابو ته ذکر کړی د قرآن شریف په الله ګرځولې، نو یو څو عبرتونه دي چې هغه د وخت د تقاضا مطابق ضروری دی چې د قرآن شریف دغه واقع ستاسو مخکې ذکر کوم. یو پیغمبر حضرت یونس علیه السلام خدای دنیا ته رالېږلی، او دا د یو لوی بل پیغمبرو هود علیه السلام د هغه په نوسو کې دی. د ده علاقه موجوده عراق چې ورته وایي، هغه وخت کې دې ټولو ته به فارس وی. دا اوس چې کوم عراق دی دا فارس او د دې مخکنی ژبه فارسي وه. دا کوفه او بصره اوس خو عرب دي، لیکن د دوی خپله زړه ژبه فارسي وه. حضرت ابن عباس چې دلته راغی په حیثیت د گورنر، نو هغه عربي و او د خلکو ژبه فارسي وه، نو ځان له یو ترجمان نیولی و، هغه ته به ابو جمره وی. نو مخکې د دې خلکو ژبه فارسي وه، او دا ایران چې اوس کوم ایران ورته وایي او یا عراق ورته وایي، دا ټول فارسیان ژبه فارسي وه. دا خو صحابه رالل دې علاقې ته د عراق ته، او ډېر زیات په زرګونو صحابه رالل. او حضرت علی رضی الله تعالی عنه خپل دارالخلافه دلته راوړه، او ډېر لوی تابعین او د علم مرکز شو. نو بیا د دې خلکو ژبه د فارسۍ نه عربۍ ته لاړه. نو دا یونس علیه السلام هم په دې علاقه کې دې سره خوا کې لکه اوس چې څنګه کوفه یو لوی علاقه ده او بصره یو لوی ښار دی، دارنګې یو لوی علاقه وه، هغې ته به موصل وی. دا موصل ځان یو لوی علاقه وه، د یو خاص کلي نوم نو او نه د یو خاص ښار نوم. او بیا د دې موصل چې کوم دارالخلافه وه او مضبوط شهر او مضبوط ښار و، هغې ته یې نینوا وی. د نینوا د خلکو آبادي څومره وه؟ نو قرآن شریف کې الله فرمایي وارسلناه یا مئة او یزیدون، د 100,000 د پاسه وه. څومره وه د 100,000 د پاسه؟ څوک 110,000 کسانو، او څوک 120,000 کسانو، څوک د هغې نه زیات و کم وی. خو امام ترمذي رحمت الله علیه په ترمذي شریف کې لیکلی دی، یو روایت یې راوړلی دی چې د دغې خلکو آبادي 120,000 وه. دا یونس علیه السلام خدای پاک دغې خلکو ته لیږلی و. د دې خلکو دین د شرکو، دا مشرکانو د بوتانو عبادت پې کو. او تاسو ته ما وویل چې دارالخلافه وه، نو دارالخلافه داسې وي لکه د افغانستان کابل، د پاکستان اسلام آباد او د هندوستان دیلې. دا دې کې د بار ملک سفیران هم پاتې کېږي، دلته بادشاهان دورې هم کوي. نو دا د پخوا نه چې دارالخلافه وي، دا قیمتي ځای وي او اعلی ځای وي. دغې دارالخلافې ته چې 120,000 کم و بیش خلک و، هغې ته الله پاک یونس علیه السلام چې دا د هود علیه السلام نوسی و، دې له ولېږه چې لاړ شه او دې خلکو ته دین وښایه. دین څه؟ د الله وحدانیت، د توحید ښکلې عقیده چې دا خلک ما یو اومني او د بوتانو عبادت دوی پرېږدي. دا یونس علیه السلام په کومه زمانه کې دغه علاقه کې تیر شوی دی؟ نو حافظ ابن حجر رحمت الله علیه لیکلی دی، وایي دا د طوایف الملوکي زمانه وه. وخت نشته چې اوس تفصیل درته وکړم. د ټولې دنیا دور هغې په 3 قسمه تقسیموي. نو د دغې د حضور پاک نه مخکې د آدم علیه السلام نه د حضور پاک پورې علاقه زمانه
درې قسمه تقسیمی نو د میانځ زمانې ته طوایف الملوکي وی زه به تاسو دومره پوه کم چې دا د هر قوم خپل یو سردار به او بادشاه لکه مثلا د تورنګزو خپل بادشاه خپل سردار به مثلا د جلوب خپل سردار او خپل بادشاه مثلا د میری بدلتا ځان ل خپل بادشاه خپل سردار به د قرنګ د هر قوم بخپل سردارو او ابا یو بادشاه د هغه قوم یو بادشاه نو د علاقې چې تلوی علاقه بوا نو د هغه علاقې لکه نینوا پکې لوی علاقه و موصل نو د هغې به یو بادشاه نور ځای په ځای به واړه باڼه پخوا زمونږ همداسې وه د سوات ځان له یو بادشاه د دیر ځان له یو بادشاه د چترال ځان له یو بادشاه دا زمونږ په علاقه کې داسې د بلوچستان کې د ځان له مستقل بادشاهانو د یو علاقې باولپور ځان له یو ریاست او یو بادشاه خو د هندوستان خپله غټه بادشاهي هم وه نو حافظ ابن حجر وی دا هغه طوایف الملوکي چې ځای په ځای به د وړو کلو یو بادشاه به او غټ د غټ علاقې به جدا بادشاه وی دا په هغه دور کې یونس علیه السلام تیر شوی دی یعنی د عیسی علیه السلام نه 150 کاله نه واله 372 سال قبل مسیح کې تیر شوی دی دا دغه دور نور پته یقیني نه کیږي خو حافظ ابن حجر لیکلی دی چې د عیسی علیه السلام نه 173 سال نه چې زمانه مخکې والی د هغه نه مخکې د عیسی علیه السلام د پیکا کېدو 150 سال پورې دې وخت کې تیر شوی دی نور عالمان وایي چې نه دا د دې نه مخکې تیر شوی دی وایي ځکه چې نینوا په 699 کې یعنی لسکم 900 د عیسی علیه السلام نه مخکې دا هلاکه شوې ده د علاقه نو چې دا هلاکه شو نو څنګه ورته دی راغلی یعنی د عیسی علیه السلام نه لس کاله کم 690 سال مخکې نینوا هلاکه شوې ده نو معلومیږي دا چې د کله راغلی دی په دې علاقه کې دی د عیسی علیه السلام نه 940 کاله مخکې تر د 980 کاله مخکې په دې زمانه کې قبل مسیح ورته وی دی تیر شوی دی الله پاک یو قوم ته ولېږه د څه دپاره یې ولېږه د رد د شرک دپاره هغې خلکو به د بوتانو عبادت کو ګورې اکثریت چې څومره پیغمبران الله لیږلی دي د توحید د ښکلې عقیدې دپاره یې لیږلی او په دې په زمانه کې مشرکین به تېرېدل او د بوتانو عبادت به کو لګیا به او د خدای سره به شریکان جوړول زموږ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې لومبې راغلی دی چا راغلی دی د مکې خلکو له د دین د دعوت دپاره او د مکې خلکو به د هغه بوتانو عبادت بیت الله نه ګیر چاپېره بوتان په بیت الله کې دننه بوتان نو دی ورغی هغوی له دعوت شروع چې خدای ته وګورئ دا مه کوئ الله یو دی الله شریک نه لري د خپلو لاسونو نه کاڼي تراشئ او سجدې ورته کوئ په خپله خدایان جوړوئ نو چې تا جوړ کړه نو تا له خیر کم ځای درکولی شي هغه له خدا شکل تا جوړ کړه هغه له خدا وجود دا پوزه سترګې تا جوړې کړې او قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي وایي کوم بت چې د ځان نه مچ نشي شاړلی نو هغه به تا له خیر او شر د کم ځای نه راکړي خو دا خلک ګمراهان دي دا ناپوهه دي نو ولګېد یونس علیه السلام دې قوم ته دعوت او تبلیغ شروع کړ دقه یو تبلیغ و دغه وخت کې مرکزي تبلیغ دقه یو ادا چې الله یو دی ګوره الله شریک نه لري الله په شرک ډېر خفه کېږي د مارونو ګوره او د شرک مختلف اقسام دي څوک خدای له زوی ګوري لکه عیسایان هغې وی عیسی علیه السلام د خدای زوی دی او په بعضې کارونو کې شریک دی څوک عزیر علیه السلام ته د خدای زوی وایي او په بعضې کارونو کې خدای سره شریک دی څوک فرشتې د خدای لوڼه ګرځوي او څوک شرک فی صفات کوي څوک وایي دوه خدایان دي یو کار یو کوي بلبل لیکن اکثریت دغه نه دي اکثریت نن سبا شرک فی صفات څه مطلب د الله بعضې خاص صفتونه بندګانو له ساتي لکه زه به تاسو یو مثال درکم بچي ورکول د خدای صفت دی علاج بنده کولی شي تاله ډاکټر به هم دله علاج کوي طبیب به هم دله علاج کوي بعضې وخت کې به دم هم در باندې څوک واچوي بعضې وخت دعا به هم دله څوک وکړي خو داسې یقیني خبره نه ده دا د اسبابو په تناظر کې دي کله به ډاکټر علاج کوي تاله به خدای زوی درکړي کله به را ډاکټر پخپله نه کوي
کله به حکیم د علاج کوي تاله به د هغه په علاج خدای زوی در کله به د هغه په خپله نه کېږي کله به ملا صاحب تاله دعا کوي تعویض ساخت به هم کوي کله به د هغه په خپله نه کېږي یعنی دا صرف اسباب دي باقي په د اسبابو نتیجه خدای مرتب کوي زوی خدای ورکوي بل څوک نه نو که ته به ماله خدای پلانکي نه زوی غواړم نو دا ګناه د شرکي عقیده ده د بیماری نه جوړول دا د الله په لاس کې دي ډاکټر به د علاج کوي خو جوړول ډاکټر نشي کولی دا اسباب دي په دې جوړوالي کې شفا به الله چي ګنې ډاکټر چې ناجوړه شي دی ولې ډاکټر مري خو بیمار شو مړ شو که نه نو چې بیمار شو د خپل ځان علاج نشي کولی او پردې کولی شي لقمان حکیم ته وګوره څومره لوی حکمت خدای ورکړی لیکن د مرګ نه بچ نه شو یو ډاکټر ماته وښایه یو حکیم ماته وښایه یو طبیب چې دی د ځان علاج وکړي او ځان نه بیماري ختمه کړي او دی جوړ پاتې شي سوال نه پیدا کړي اله سړی مري چې په د بیماري راشي یا وړه بیماری یا غټه یا ناګهاني یا پرتا لیکن خامخا نو دا ډاکټر علاج کوي باس دا د وس دی دله خدای په لاسو کې او په دماغو کې طاقت ورکړي د مریض مرض معلوم کړي او د دارو خاصیت تاله درکړي خو په دې علاج شفا دا د کار نه دا بیا د الله کار نو که ته وایې زه پلانکي سړي جوړ کړم نو دام شرکي عقیده نه وایي پلانکي راله علاج وکړو پلانکي دم را باندې واچو دا نه چې پلانکي به تا جوړونکي صرف رب العالمین دی بل څوک نه نو دغې خلقو دا شرکیات کول یونس علیه السلام راغی نصیحت یې ورته شروع کړو هغې ونه منه عقیده پرېښودل ګران کار دی حتی کې سزاګانې وله ورکړي تکلیفات یې وله ورکړل ښه مضبوط تکلیفات ښه مضبوطې سزاګانې تر دې حده پورې چې بعضې علماو په واقعاتو کې لیکلي دي چې په جیل کې واچو داسې سخت جیل کې چې تنګ کوټلي چې هغې کې سړی نه ودرېدي شي نه پکې سملاستېدی شي اوس هم په بعضې جیلونو کې داسې کوټې شته هغه جیل کې واچو توره تیاره نه خوراک او نه اوبه تکه توره تیاره تر دې حده پورې چې یو ځل د جیل چې کم داروغه دی هغه ورننوت چې د دې ګورم چې دی په کم حالت کې دی دی خو ما په داسې جیل کې بند کړی دی د جیل په داسې کوټه کې مې بند کړی دی کال کوټ دی چې ورته وایي چې په هغې کې نه رڼا شته نه خوراک شته نه اوبه شته ګورم چې د ده به څه حالت چې هغه سینګ ورغی او دروازه یې کوله وکړه بار تیاره او دننه رڼا بره نه وې ښه مزېدار لاټې نه وې ځان دی او ښه مزېداره رڼا جام کې ورته خشته اوبه پرتې دي میوه ورته پرته ده هغه حیران شو دا رڼا ده څه ده په دې توره تیاره کې بار تیاره ده او دننه رڼا ده او د اوبه ده کمې او دا خوراک ده کمې وایي هغه ذات چې کم ذات زما خالق او مالک دی کم ذات چې د تیارې او د رڼا مالک دی واقعي حقیقت دا دی چې د تیارې او د رڼا مالک الله دی دا څومره رڼاګانې چې تاسو وینئ په دنیا کې که د اوبو نه بجلي جوړېږي نو به خدای پیدا کړی او که دا شمسی دی د شیشو نه بجلی پیدا کېږي نو دا د نور نه او نور الله پیدا کړی او که ایټمي بجلیګر دی نو دا چې څومره د ایټم ذرات دي دا ټول د نور نه حاصل شوي بند کا او نور بند کا چې نه راځي زه بجلی څوک پیدا کړي د دې بنیاد الله پیدا کړی وجعلنا من الماء كل شيء حيا الله وی د اوبو نه ما هر چا له حیات ورکړی دی جون مې د اوبو نه ورکړی دی اوبه خدای پیدا کړی د هغې نه به بجلي جوړه شي نور او سپومې خدای پیدا کړی دی هغې نه به بجلي جوړه شي په قبر کې خو تا سره د دنیا بجلي بني دغه ځای کې چې تا له رڼا درکوي او الله به دله درکوي او که په قبر کې تا ته توره تیاره ده او لړمانان او تا باندې ماران نښتې دي او نکیر او منکر دی او تا ته عذابونه ملاویږي دغه وخت به یو خدای پاک تا سره وي هلته که رڼا غواړې د الله نه به غواړې بندی نشي درکولی ما له هغه ذات دا رڼا راکړه چې کوم الله د دې رڼا خالق دی دا اوبه ما له هغه ذات راکړي چې کوم د دې اوبو خالق دی او دا خوراک ما له په دې جیل کې په دې کوټه کې په دې تنګ غار کې په دې کوټګۍ کې هغه چا راکړی دی په دې غار نما کوټګۍ کې چې کوم د رزق مالک دی خو الله کولی شي سم نشته بیبي مریم چې کله حضرت زکریا علیه السلام کوټګۍ کې په جومات کې بنده کړې وه قرآن نه وایي کلما دخلها علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا
چې کله به زکریا علیه السلام ورننوت روزي به پرته وه. او علماء لیکلی دي چې د اوړي روزي په جمع کې او د جمع په اوړي کې زکریا علیه السلام پیغمبر ورته وایي مریم انا لک هذا دا د کمې ده تا پسې خو ما جلنده والې ده چابي خو ما سره ده دا خو اوړي دی په اوړي کې خو د جمع میونی دا خو جمع دی په جمع کې خو د اوړي میونی دا د کم ځای نه دي دا هغې ماشوم عقیدې ته ګوره وړه وه کوچنی ماشومه قالت هو من عند الله دا د الله د طرف نه دی ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب الله چې وغواړي چاله چې غواړي بې حسابه روزي ورکوي روزي په عقل نه ده کم عاقل اعیت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا عقلمند سړی به روزي به مخکې دی به ورپسې اوږې به سوالونه به کوي خو خیار به او جاهل سړی به رزق به یې تاویږي راتاویږي دا د خدای په لاس کې ده روزي په عقل نه ده عقل به استعماله خو په عقل نه ده عقلمند سړی به روزه پسې به منډې وي نه عقل سړی به بېوقوف سړی به خدای به ډېر مار ورکوي بهر کیف خبره داسې ده د مارونو او ته څه وایي وایي دا الله را کړی دی هغه سړی پوه شو هغه داروغه ستا خدای څوک دی الله ذات شریک نه لري نو روایتو کې راځي چې هغه سړی په دقه ساعت په یونس علیه السلام ایمان راوړو خو غږ یې نشو کولی دا یارې او دا خو ټیک وایي واقعي دا بوتان خو موږ په خپلو لاسونو جوړ کړي دي مچ ځان نه څوک نشي شړلی ابه ماله څه خیر راکړي مخلوق خو ټول که انبیا دي پیغمبران که اولیاء که علما چې هر څومره دي ټول الله ته محتاج دي نو چې څوک الله ته په خپله محتاجی نو تاله به څه درکړي د اسبابو په نظر کې به خیر درکوي علما هم دې له پیدا دي چې تا ته نیغه لار وښیي خو تا جنت ته نشي رسولی ابه ته خپل انک لا تهدي من احببته جنت ته دې نشي رسولی یرات الطریق زمونږ طالبانو لار به درته ښیي نیکان خلق دی صالحین اولیاء ذکر بدر کی اغیب لگئی ستا تسکیه دا باطن دا پارا محنت بکی خو محنت بدر باندے کی لار بدا تخی نور جنت تا دینش رسول بتخپل اخواری کے بل محنت بکے یونس علیہ السلام لگیا دی اغی قطعا نمن او بے واہ غریب او بے واہ اب بیام لگیا ہو تکلیف پہ والا ورکا اب ابھیام لگیو پا پیغمبرانو بلا تکلیفات رازی رسول اللہ مبارک فرمائی اشد الناس بلاء الانبیاء پا دنیا کے دا ٹولونا زیاد تکلیف مصیبت دا پا پیغمبر رازی ثم الامثل فالامثل بیا جو سمر پیغمبر تا نزدی وی دا بناوی کہ دا دمر تکلیف پا دی مولا صاحب والے راغی پا پیغمبر پا ایوب علیہ السلام پا یونس علیہ السلام راغی رسول اللہ مبارک دا طائف سفر گورو سارا جسم لہو لہاں جو ہو چکا تھا ٹول وجود نوین روانے غاخ مبارکو گورپا احد کے شہید شوے دے بیماری راشی تکلیف راشی پا نیک سڑی پا عالم دا بنے وجہ دا خدای قہر و غضب دے دا ازمائش تے پا دنیا کے درجو چاہتے اللہ مرتبو چاہتے گناہ را جائی او تالا تسلی در کئی اللہ پاک چاہ اے بندہ دا پیغمبر دے پا دا تکلیف تیرے گی پتا بم تیرے گی دا نیک سڑی دی بیمار دے تا باندې دمونا چی پخپلا نا جوڑا دے پروانشتا دا ازمائش دے دنیا تکلیفات دی دا برازی تالا بسوال کئی چی خدای دل بچی ورکے پخپلا بے بچی نی پاگا ازمائش دے نبی تالا بدعا کری تالا با پی خدای در کئی سخت ازمائش پا پیغمبر لیکن دا اللہ احکامات لگیا دے چلے گی خلقو با کنزل ورطا کل کوا خلقو بس پکے وے وائے خلقو براگیر کا بادشاہ گوندے او باوہ جیل کے بواچو بیا براویست بیا وطن نبو شڑ اگوی اسمنا بس اللہ احکامات تی زبتا سو ترسوں دا خود شان دے لوی دشمن دا داعی کے سوک دا دعوت دا اللہ چلے دا غٹ دشمن شیطان دے بس او شیطان دا اغی خلقو پا وگونو کے باتیں اچھئی چے کم دا شیطان مر گرے دی اسم علماء پس خلق لگیا دے سونس پکے ہوئی نیکانو پس خلق لگیا دی سمرس پکے ہوئی کہ سوک دا اللہ دعوت چلے اغی پس لگیا دی سمرس پکے ہوئی
دا شیطان په غوږونو کې ناست دی او پکې نخې راوباسي د کې دا چل دی او د کې دا چل دی او د کې دا چل دی او د کې دا چل دی د ده زوی او د ده دا او دا هغه نه کوي دا خبرې به تا ته جوړوي شیطان لګیا دی چې د ده د دین دا خبره ته واونرې شیطان لګیا دی چې د ده د دین په خبرو کې تا ته رکاوټ پیدا کړي نو تا ته به خپلې 50 سوړې نه ښایي او د هغه معمولي 2 غوندې یا 3 غوندې وړې غوندې غلطۍ به درته ښایي او تا به په هغه دغه کوي بې اعتماده کوي دا قانون دی صاحب فطري قانون روان دی نو یونس علیه السلام پسې شو هر قسمه تکلیفونه او کنزل او ملنډې او ټوقې او مسخرې او جیلونه اخره کې چې یونس علیه السلام تنګ شو الله څه حکم نه ما خو ډېر لوی دعوت وچلو ما خو غټ دعوت وچلو الله که یو کس نیم زما مرګریم دی نو خدای ماله خواله نشي راتلی یریږي که یو کس نیم ایمانم په ما راوړی دی الله نو خپلو کوټونو کې غارونو کې پراته دي ما ته نږدې کېدی نشي که یو کس نیم تا یو مني بیا ماله نه راځي یریږي الله څه وکړو پیغمبر الله ته رجوع کړله الله وی باس تو زوس د دوی د عذاب وخراک ما ستا په ژبه دوی ته ښه نصیحت وکړ تا معجزات هر څه ورته وښودل سمیږي نه اوس نو چې نه سمیږي عذاب را روان دی نو په پلان کې ورځ باندې به عذاب راشي نو نښه به دی چې 3 ورځې مخونه به زیړي بیا به 3 ورځې مخونه تک سره شي بیا به 3 ورځې مخونه تک تور شي او په 10مه ورځ به په دوی عذاب راشي ته دې بس زباس خبره خلاصه شي کم اندام چې هغه کینسر ووایي نو بیا ډاکټر وی پرې کوه هغه قیمتي اندام بیا ډاکټر ته وی پرې کوه قیمتي اندام چې تار وخت صابون پې مګې قیمتي اندام چې په جمع کې ته ته جرابت آوې قیمتي اندام چې په اوړي کې ته هغه ایسی وته پکې وته نیسې قیمتي اندام بیا پرې کې به قیمتي لاس به بیا پرې کې قیمتي ګوتې چې تا به ښکلولې به بیا پرې کې نو چې کم قوم کافران شي او علاج یې نه کېږي علاج هغه اندام پرې کوي چې علاج یې نه کېږي نو یونس علیه السلام یې راولېږه هغه غریب بلا علاج وکړه خو دا بې علاج او علاج نه کېده نو بیا د دې علاج څه شی دی پرېکول ختمول یونس علیه السلام ته یې ووت لا چې لاړ د شپې نه په دوی باندې اوریځې راغلې یو طرف نو د بل طرف او چې اوریځې راغلې هغه داسې اوریځې نه وې چې دا د یخ باد اوریځې وي لوګي و پکې چې کوم هوښیارانو پوه وو او یا پکې بعضې داسې وو چې هغه مسلمانانو خو پټ هغې ویې لکه داسې وکې وګورئ یونس علیه السلام شته او که نشته که هغه وي خو دا د خدای عذاب نه دی بده د دنیا حالات دي باد او سیلۍ او طوفان ځي راځي او که هغه د وطن نه اوتې وي نو بیا ګورئ د خدای هغه عذاب دی چې معلومات یې واغېښتل یونس نشته وتې بس چې دی ووته چې پیغمبر یو ځای موجود عذاب نه راځي رسول الله مبارک تم الله قرآن شریف کې ویلي فرمایلی وما کان الله لیعذبهم وانت فیهم چې دې اهل مکه کې ته عذاب نه راولم خو چې ته مې ته وویستې بیا به ګور تماشا کوه وګوره یونس وی کته نشته بس معلومیږي دا چې دا خدای عذاب شروع شي او بیا څو 3 ورځې هم اقصې مخونه تک زیړ شو او دا چې کومې اوریځې وې دا د ته اوریځې وې لوګي و پکې 3 ورځې مخونه سره او پوه شو اوس به څه کوو چې کوم مسلمانانو پکې چې کوم هوښیارانو پکې هغې وې داسې کوو یونس پسې منډې ووالې خدای پیدا نه کړه علیه السلام څه به کوو وې داسې کوو د یونس الله ته چغې وو مونږ ته حضرت یونس دا ویلي و چې الله ته چغې ووهئ مونږ ته یې ویلي یو الله دی مونږ ته یې ویلي چې هغه نه غوښتنه وکړئ مونږ ته یې ویلي د ګناه معافي وغواړئ الله شا به راځئ چې هغه څه ویلي مونږ ته په دا دومره کلونو کې راځئ په هغې عمل کوئ خلق راغونډ شو سره د بادشاه بار ووتل میدان ته او داسې ووتل چې ځان سره څاروي مو ویستل او څاروي یې د بچو نه جدا کړل بچي یې د میندو نه جدا کړل او ښځې مو ویستې او ښځو ته یې ویې دا واړه ځان نه جدا کړې یو چغې جوړې شوې الله ته
داسې شور جوړ شو چې غوا او میخو ګډو چیلو بچو پسې چغې والې بچو هغې پسې چغې والې او چې دوی سره کم الکان جنکې ماشومانو هغې خپلو میندو پسې چغې والې او د خلکو الله ته چغې جوړې کړې او سیوې الله ته دا چغې الله ته وواله چې یا الله دا چغې وواله یا الله استغفر الله من ګناهونو بخښنه غواړم او یو بل ته وې چې که زمونږ په یو بل حقونه معاف کړې شابه یو بل وبخې که یو بل سره زیاتی کړي نو هغه زیاتی او بل نه معافي وغواړئ او خدای ته څه چغې ووالې حافظ ابن حجر طبرانی کې یو حدیث ته معجم کبیر د طبرانی الله ته چغې وی یا حی حین لا حی هغه ذاته چې ته هغه وخت به م جمدې چې بل جمدې به نه ته به هغه وخت هم جمدې چې بل جمدې به نه اسرافیل علیه السلام چې شپېلی و یرسه ختم ویا حی اے جمدی ذاتا یحیی الموتا مړي به ته جمدي کې جون ستا په لاس کې دی ویا حی لا اله الا انت اے جمدی ذاتا ستانه بغیر بل رب نشتا او فضیل ابن عیاض دا ګورې لوی محدث دی صوفیم دی لوی محدث دی هغه نه منقوله ده چې سبب اللهم ان ذنوبنا قد عظمت وجلت خدای زمون ګناهونه ډېر لوی دي خدای ډېر زیات دي لویم دی او ډېرم دي وانت اعظم اجل استانه لوی نه دی الله ته ډېر لوی په ذات کې ډېر لوی په صفاتو کې لوی فافعل بنا ما انت اهله خدای چې ته د کوم شي اهل هغه کار را سره وکړه ته د بخنه اهل ولا تفعل بنا ما نحن اهله خدای چې موږ د کومې ګناه اهل یو پاغي ممنسا نو بابا جیو مولانا شهزاده صاحب رحمت الله هغه به پېشمني خدای ته جړل نو هغه به یو شعر وي دې طالبانو ته اکثر دا شعر خیمه جړل به پېشمني او الله ته به سوي تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك كان عفوك اعظما یا الله ما ته خپل ګناه ډېره غټه ښکاري چې ما خپل ګناه ته وکتل ډېره غټه ده ډېره لویه ګناه ده خو چې ستا عفو سره مې مخامخ کړه نو الله ستا عفو زما د ګناه نه ډېره ده بیا نو دې څه وایي فضیل ابن عیاض الله ما سره زما د ذات معامله مه کوه زه خو ګناهګار یم زما د ذات معامله خو چې کې ما به په ګناه رانیسې چې زه د کومې ګناه اهل یم او د کوم سزا اهل یم الله هغې ته مه ګوره ته ځان ته وګوره د هغې مناسب کار وکړه ته رحمان او رحیم او غفور او کریم یې خدایه تعالی هغه وخت ژوند دی چې چله نشته خدایه ته ژوند ورکې پروردګاره دا چغې دا یونس علیه السلام هم دا آوازونه کړي دي بیا وروسته او دا چغې خدای ته ووایه نو رسول الله مبارک فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې سبقت حدیث قدسی دی سبقت رحمتی غضبی چې وي د ما د غصې او د رحم معامله راشي نو بیا د ما رحم غالب دی دغه وخت د خدای غضب هم راغی په دې خلکو عذاب شروع شو لیکن چې دوی خدای ته چغې جوړې کړې او دی وایي چې خدایه مونږ ګناهګار یو دا به وایې ښه کبر منه کوي چې ما څه ګناه کړې ده خدای زه دې ولې رانیولې نه 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 الله زه ګناهګار یم خدایه دا چغه به وایي الله ته الله زه ګناهګار یم خدایه ته انصاف کې خدایه ته ظلم نه کې تا په ما د دنیا احسانات کړي دي ربا لیکن ما د هغې شکر یې نه ده ادا کړی الله زه ډېر ګناهګار یم خدایه عاجزي وکړه الله ته زه ډېر ګناهګار یم خدایه تا په ما ډېر احسانات کړي دي ما ستا د احسان شکر خدای نه دی ادا کړی خدای هغه وخت به ته جمدې چې دا ټول به مړه وی هغه وخت به ستا رڼا یي په قبر کې چې ما سره به د دنیا رڼا الله نه یي ته وا پروردګار ته چغه راغلی عذاب دنه خدای ختمی قرآن شریف کې الله فرمایي فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس
دا سه کلی چې عذاب راغلی دی او هغې ایمان راوړو عذاب ته نه دی ټال شوی نه دی لر شوی ګنې د موسی علیه السلام دشمن فرعون خو چغې ووالې آمنتو برب موسی و هارون په چغه والې وه خو داسې نه لکه دا چې ده د عذاب وخت کې خو هر سړی چې عذاب وي نه چغې وباسي خو داسې نه لکه دوی چې ویستله دوی چغې ښځې م وایي ماشومان م وایي سړي م وایي او واړه م وایي څاروي هم چغې وایي او بچي هم چغې وایي او یو بل نه معافی هم غوښتې که یو بل سره م ظلم زیاتې کړی 1 لاک څه د پاسه معافی هم الله نه غواړي او خدای ته چغې زاري استغفار هم وایي او الله معاف هم که خدایه بس تا نه بله سره نشته آی های رونو دو سیزونه دي د عذاب د پاره دو تنبیه دي دو تنبیه یو د دواړو جهانو مبارک سردار چې په دنیا کې موجود دي وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون دویمه تنبه استغفار ده د خدای نه بخنه نن امت په لوی جنجال کې گیر دی انفرادي ګناهونو کې مونږ ټول گیر یو مالی ګناهونو کې مونږ ټول گیر پراته یو اخلاقی ګناهونو کې مونږ ټول گیر پراته یو بد اخلاقی ډیر دی د کشر مشر لحاظ کې مونږ ټول تبایو د مشر لحاظ نشتا د گاونډي یو بل سره بد سلوکی عامه ده حرام خوری عامه ده سود خوری عامه ده یو بل پسې کندل او سپکې عامې دي د یو بل په بدو خوشحالېدل نن عام دي نن مسلمان د مسلمان وینو ته تګې ناست دی نن مسلمان د مسلمان مال ته تګې ناست دی نن مسلمان د مسلمان مال ته عزت ته تګې ناست دی نن د کافر ضرورت ختم دی د هغه د راتلو هېڅ حاجت نشته مسلمان په خپله مسلمان وجه نن کافر ته تماشې ته ناست نن مسلمان په خپله لګیا د مسلمان مال وهي کافر تماشې ته ناست کافر به نه راځي چې ستا مال به وړي او غنیمت به یې دله ګرځوي نه 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 نن مسلمان په خپل لګیا د مسلمان مال وایي په مختلفو طریقو سره لګیا دی مسلمان بهر ملکونو کې ناست دی او ما واورېدل چې څه فیک اکاونټونه جوړ کړي دي او خلک لګیا دی او ډالرې جمع کوي ورسره او یې تاله پیسې درکوو د دنیا مال د پاک د خلق خو بالښتونو ته خلکو ډډې والي دي چې یاره داسې پیسه به څنګه پیدا شي چې زه کور کې ناست یم بالښت ته مې ډډه والي او دا ډالرې را روانې ولې مخکې تاسو ونه لیده مضاربت هغه کاته پیسې به خلکو اخیستلې په مضاربت ورکړو ډس چې ټولې پیسې لاړ کنګال شوی کنګال دقسې اوس مې واورېدل چې بار دنیا کې خلک ناست دي او اکاونټونه پردي کولو کړي دي او تا ته وایي دومره ډالر جمع که تاله به دروازې دومره راځي او که بل ملګری دې پیدا کو او ستا په واسطه هغه اکاونټ کولو کو نه هغه به هم راځي او هغې په هغې کې به تاله هم کمیشن راځي په لکونو نه په کروړونو ډالرې نه ملک نه بار روانې دي ملک به هم کنګال شي او ستا جیب به هم کنګال شي حکومت کی نام کی کوئی چیز تو ہے نہیں چاہے پدے کنٹرول راولے کنٹرول والا نشتا ملک غریب شو تباہ شو ولنخ تباہ کی بنا بار ملک تستا پیسہ روانہ دا داغوی اکاؤنٹ تا روانہ دا ڈالری روانی دی ار سڑی دان لے اکاؤنٹ کولاوی او ذکنا مالا با دروازی دومره ډالر راځي او تا ته وی شابه اکاونټ کولو که چې ته کولاو کې نو په هغې کې هم دغه کمیشن هغه چې بل کولاو کې هغه هم کمیشن هغه چې بل کولاو کې هغه نه کمیشن ګوره یو لشل ودې پس بل پسې ارس بلاک کی ختم بشي او کنګال به بیا ناست دا کافر نه دی دا مسلمان د مسلمان مال ته ناست فرضی پراپرټی به کولاو کی فرضی اسم هم نی په میدان خلق خوروره پیسه خلکو سره شته دا نه چې نشته که نه وي د خلکو سره پیسه نو بیا نو له پلاټونه والم نه ګڼم داس چې هغه به غلطو خېږي لار کې بیا کاغذونه ګرځوه هلکه ولې ظلم کوې او زه دې مسلمان ته مې چې مسلمانه اوړه نو ځان له ګټه وکړه محنت وکړه نو ځان له ګټه وکړه در سره ډیره ده او چلې نه درځي غریبانانو فقیرانو له مسکینانو لی ورکه نو د خدای ظالمه په کروړپتیو په ایرپتیو خلکو لی ورکې جومات جوړ کا
دا د خدای غضب او د خدای قهرونه را روان دي په تاسو دا را روان دي صاحب مسلمان وجني وملیدله بله ورځ ماشومان اومخله بچي ښځې هر تباه و برباد دا روان دي دا قصه دا بندېدو والا نه ده کله یو ځای کله بل ځای کله بل ځای کله بل ځای ورشه افغانستان وګورئ ورشه پاکستان وګورئ ورشه کشمیر وګورئ ورشه یمن وګورئ ورشه عراق وګورئ ورشه شام وګورئ ورشه د دنیا د مسلمانانو ملکونه موږ د دې د خندا شو د دې خندا چې نن زما قرآن پورې خنداګانې او ټوکې کېږي د مسلمان نن بې خوند او بې غیرته بل پاتې څوک شو موږ د دې خندا شو نن موږ پورې کافر خاندي او بل سره چې نن د دې د پیغمبر پورې موږ استهزا او ټوکې وکړې او د پیغمبر حاکم جوړې کړې نن بوله قرآن را واغېسته ولا پاڼې پاڼې په ځمکه وغورځو او خپې مو پې د پاسه کېښودې نن موږ د دې خندا شو هاي روزانه مړي دي مرګونه دي روزانه ډاکې غلاګانې دي نن بل فساد او فتنه د جماعتونو نه بیټرانې خلک پټوي او خرڅوي اوس به زه د خدای د کور څوکۍ کومه اوس به زه د الله د مال د جماعت شیخ خو د الله دی زه به د الله د مال حفاظت به کوم اوس به زه د جماعت د بیټرۍ څوکۍ کوم ولې د هندوستان نه د سړی هندو راځي د هغه کوي د فرانس نه عیسائی راځي هغه کوي د روس نه روسي نه د هندوستان د سړی هندو دا نه کوي دا د روس او د جاپان او د امریکې کافر نه کوي دا زما مسلمان رور کوي پیسه نشته ورسره وګټه نرشه مړه نرشه وګټه مزدوري وکړه نرشه وګټه ګوډو کچاري وکړه نرشه ټماټر خرڅ که په دې لارو کې ستا نه ښه ځوانان لګیا دي په ګاډو ټماټر خرڅوي نو ته جومات د خدای په کور ورځې او د هغې نه بیټرۍ پټوي ژوند د ټول عمر دی خدای له به نه ورځي قبر له به نه ورځي قیامت له به نه ورځي اخرت له به نه ورځي د څومره جوماتونو نه بیټرۍ پټه شوې هلکه دروغ یم که رښتیا راته وې نن دا شروع دی صاحب یو جومات هم پاتې نه دی بیټرۍ پټېږي شیشې پټېږي خو شیشې اوچتې دی هغې له ګوتې نه ورځي پکې پټېږي د جو دام رسېدلې ده خبره چې مسلمان دا به مسلمان خو نه دی مړه ده دا مسلمان نه دی چې ځان ته قرآن شریفونه کېدي او په هغې خو جو پکې راکوځوي دا مسلمان دی دا کافر دی مرتد دی واجب القتل دی دا بیټرۍ چې خرڅ کړي هسې تاسو نه تپوس کومه تاسو خو الحمدلله هوښیار او پوه خلک یې چې دا بیټرۍ دی یو سیو پچی خرڅوي هغه اخېستونکي ته پته لګي چې د غلا ده او که نه ده وایه ورته شاباس هغه ته دا سړی معلوم دی چې دا غل دی ماله روزانه راوړي هغه ته دا پته ده چې دا د غلا ده نو تی ولې هلې ته هم غلاګال شوې تا ته خو پته ده نو چې دا خو د ما کاروبار دی زنا چلوه کاروبار دی سود کوه کاروبار دی دمې چلوه کاروبار دی کاروبار دی ته وایي د خدای کور مونږ معاف نه که یاد وساتئ مسلمانان د خدای غضب در باندې روان دی داسې پټه نه ده خبره پاتې وګورئ پخوا د کینسر مرض څومره دی کورونا خو در باندې راغله که نه څونه یې در نه ووال څونه یې مونږ نه ووال څونه یې په کور کېنولو څونه یې بیت الله در باندې بند کړ د هغې نه مخکې زلزلې در باندې رانهلې د هغې نه مخکې سیلابونه رانهلل دا د خدای عذابونه د خدای قهرونه دا را روان دي دا پاتې نه دي ته مه وایه چې ما د خدای د کور نه بیټري پټه کړه دلته به جومات ته سړی راشي موټرسایکل به دې پټ کړي دلته به د خدای په کور کې سپلی دلته اکدم ماشاءالله هندو مسلمان شو نو جومات ته مانځله به ورته نو چې ته نو هغه سپلی هغه مسلمان ورته سپلی اوچتې کا وی ولې د خدای کور ته ننوځم که نه وی دا به دننه اږدو وی دننه ولې اږدو
دلته څه چل دی وایي دا پټی خلک وایي څوک یې پټی تاسو ټول مسلمانان یې وایي مسلمانان واپس یې سپلی ترخ کیو نه زه هغه دین کې نه داخلېږم چې زه به د خدای کور ته ځم او زه به سپلی ترخ کې نیسم ولې مسلمان به مانه غلا کوي زه همغه هندو ښیم چې غلا خو نه کوم د خپل عبادت خانې نه کوم زما دغه حال هندو د خپل عبادت خانې نه غلا نه کوي سیک د خپل عبادت خانې نه غلا نه کوي انګریز د خپل عبادت خانې نه غلا نه کوي او بغیرته مسلمان ته د خپل عبادت خانې نه غلا کوي ته د هغه چا نه غلا کوي چې هغه الله ته ودرېده وایي الله اکبر د هغه مخ خدای ته دی او سپلی شاته پرتې دی او ته د هغه نه غلا کوې ته شرمېږې نه تا له حیا نه راځي ته یارېږې نه چې خدای به مې رونیسي ته یارېږې نه چې دا پیسې به رانه خدای په بله وباسي ته یارېږې نه چې کینسر په مره به دې ور وغورځوي ښځه بچې به دله ور وغورځوي په دشمنۍ به دې اخته کي په غم به دې اخته کي ولې نه یارېږې د خدای ته ډېر کبرجن یې بهر کې زما وروڼو هغې قوم چاته چغه واله الله ته یو بل نه معافي چغې سورې الله پاک سوی فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس یو کلی چغې نه دی والی ما سوا د یونس د قوم نه هغوی الله ته چغې والې نو الله سوی قرآن شریف کې الله فرمایي لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين مونږ ته هغه عذاب لرې کړه رسوایي وسخته او ټیم هم وله ورکړه عذاب تل شو ختم وریځ لاړه لوګي لاړه ټول قوم راغی مسلمانان شو بس مکمل مسلمانان بوتان یې ونیول ماتې کړل ختم علیه شابه خپل پیغمبر یونس پسې ګرځي اوس یونس علیه السلام را پیدا کی بهر کې دا باقی واقع برته ان شاء الله العزیز پراتلون کی جمعه کې وې صرف یو خبره بس تاسو مخ کې کېده او دا د دې واقع د دې پورې چې سم مسلې دي ادا چې خدای اسې سوکني سینا خدای وتعالى پیغمبر رضی که پیغمبر نه د پیغمبر نه پس علما او نیکان او صالحان داعیین دا را لګي چې خلکو ته دین وښایي دا خدای خپل حجت پوره کوي او د هغې نه پس خدای نیول کوي او په نیکانو ازمایښونه راځي لکه په یونس علیه السلام چې راغله او بیا ته د خدای عذاب لر کول غواړې استغفار به وایې خدای ته به ژړا کوي بس او بل دا چې نیکانو پورې ټوکې مه کوي عالمانو پورې خندا مه کوي علماء پورې سپکې مه وایه قسم په خدای چې دا ستاسو خیر خواهان دي تا د دوزخ نه بچ کول غواړي تا ته د خدای لار ښایي تا ته د خدای دین ښایي تا د جنت لاره ښایي ته ظلم مه کوې پیغمبرانو سره دا شوي دي عذاب به مو وایي تباه به شی بیا که کړي مې استغفار ووایه معافي وغواړئ بخښنه وغواړئ د خدای نه وجاړئ الله ته خدای ته زاري وکړئ د تهجد وخت کې پښمني خدای په جړا ډېر خوشحالېږي خدای ته وجاړئ زاري وکړئ فریاد او استغفار ووایئ نو استغفار چې ووایې راغلی عذاب پې خدای ختم